الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا امور کوي هم اقلام تمالون استاسو هغه چې ګرځولې دی الله پاک تاسو لپاره سبب د ژوند وارزقوهم فيها خوراک ورکوئ هغوی ته په دې مال کې واکسوهم او جامې ورکوئ هغوی ته وقولوا لهم قولا معروفا وایئ هغوی ته وینا ښایسته او نیکه دې صورت کې دا څلورم حکم دی د خمقلو د مال د حفاظت لپاره دی چې کوم کسان ناپوهه یې خمقه دي او مال سنبالوي که هغوی د خپلې ناپوهۍ او د خمقلۍ په وجه باندې به هغه مال ضایع کړي د مال نسبت اولیاءو ته کړ دی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي مو ورکوئ تاسو خمقلو ته خپل هغه مال چې الله پاک ستاسو دپاره په هغې کې سبب د ژوند ګرځول دی قیام نو مال اصل کې د دغه یتیمانانو دی او نسبت د اولیاءو ته ځکه شوی دی چې په دوی باندې حفاظت فرض دی دوی د هغې داسې حفاظت کوي لکه د خپل مال چې حفاظت کوي د دې دپاره اموالکم التي فرمایلی دي دویم قول پکې دا دی چې د دې نه مراد ښځې او بچي دي نو الله پاک د سړو مالونه د هغوی د خپلو ښځو او بچو ته ورکول دا منع کړي دي چې سړی خپل مال خپل اولاد ته یا زنانو ته حواله کړي نو بیا چې سبا د محتاج شي نو به هغو بچې بیا ګرځي نو مال به هغو ته نه حواله کوي او د هغو دپاره یې لفظ د سفها ذکر کړی دی ځکه چې هغو قمقه دي ماشومان او ښځې دوی د مال پوره حفاظت نشي کولی دریم قول پکې دا دی چې د دې نه مراد هر هغه بنده دی چې هغه د مال صحیح حفاظت نشي کولی عقل یې پوره نه نو دا بیا شامل دی دا حکم ښځو ته هم ماشومانو ته هم یتیمانانو او نورو ټولو هغه خلقو ته چې هغه قمقه دي ناپوهه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه لیکي چې د ناپوهه کسانو باندې چې کوم پابندي ده چې هغو له مال نه ورکوي حجر ورته ویل کېږي فقه کې دا مستقل بابونه نو د هغې اصل دا آیت دی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما او دا پابندي په ډېرو اسبابو سره لګي د کم عمرۍ د وجې نه یا کله د لیونتوب د وجې نه کله د قمقلۍ او د بېدینۍ د وجې نه کله د افلاس د وجې نه چې سړی قرضدار غریب شي نو په هغه باندې قاضي پابندي ولګوي چې مال به ضایع کوي نه نو دا حجر پابندي په هغو باندې لګي یو حدیث کې راغلی دی چې الله پاک د دریو کسانو دعاګانې نه قبلوي یو رجل كانت تحته امرأة سیئة الخلق فلم یطلقها یو هغه سړی دی چې د هغه د لاندې چې کوم دی یو زنانه ده د هغه په نکاح کې یو زنانه ده هغه بد اخلاقه ده زناکاره وي فلم یطلقها هغې د طلاق نه ورکوي د دې سړي دعا نه قبلېږي دی په دغه بدکارۍ باندې خوشحاله دی په کار دا ده چې دې له طلاق ورکړی وی چې دی ځان نه دویم ورجل کان له علی رجل مال فلم یشهد علیه هغه سړی چې د هغه په بل چا باندې ماري او دی په هغې باندې ګواهان ونه نشي نو د ده دعا هم نه قبلېږي په کار دا ده چې دی ګواهان په هغه کې ونه شي سبا له بیا شر شاته دي دریم ورجل اتا سفیها ماله دریم هغه سړی دی چې هغه قمق الله بېوقوفه ده مال ورکوي وقال الله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم الله حال دا دی چې الله پاک فرمایي چې تاسو دې قمقلو د مال مه ورکوئ او چې دی هغو ته مال حواله کوي نو د ده دعا نه قبلېږي شعاب الایمان او صحیح الجامع دې احادیثو کتابونو کې دا حدیث راغلی دی جعل الله لكم قیاما چې الله پاک ستاسو دپاره په هغې کې ذریعه د معاش او د ژوند د تېرولو یو سبب ګرځول دی نو په دې کې د مال د حفاظت ترغیب ورکړی شوی دی او د مال فایده یې پکې بیان کړل ده ځکه چې د یو انسان چې کوم دی بغیر د مال نه دنیوي حالت نه برابرېږي
نو دا مال چې دی دا د ژوند د تیرولو سبب دی. نو زمخشري چې کوم دی په خپل کتاب کې په خپل تفسیر کې الکشاف کې نقل کړی دی چې مال د مؤمن اسلحه ده. سفیان ثوری رحمت الله علیه هغه سرسمانو سامانو هغه به په دې لاسو کې اړه وراړو او فرمایلی چې که دا ما سره نه وی نو بنو عباس چې کوم دی هغو به زمانه تولیا جوړه کړوه په ما باندې لاسونه پاکوله. نبی علیہ السلام فرمایي نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. ښه دی مال ښه ماله د نیک سړي دپاره. او بل حدیث کې راځي لا باس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. په مالدارۍ کې څه باک نشته چې یو سړی د الله نه یریږي. او سفیان ثوری به وي کان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن. مال به مخکې خلکو بد ګڼه، نن سبا چې کوم دی مال دا د مؤمن دپاره ډال دی ډال. او دارنګې سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي غریب سړی چې کوم دی چې محتاج شي نو بیا د خپل دین خرڅوي. نو بعضې روایتو کې د مال مذمت هم بیان شوی دی، خو دا هغه مال دی چې په حرامه طریقه باندې ګټلی کېږي، په حرامه طریقه باندې لګولی کېږي او د هغه د دنیا دپاره یې د دنیا په کار کې لاړ شي، د آخرت څه فایده ترې حاصله نه شي، نو هغه مال هغه مضموم دی. پاتې شو هغه مال چې هغه د الله د رضا دپاره سړی وګټي او بیا د الله د رضا دپاره لګوي، دا ډېر ښه دی. قرآن کې د زندګۍ د تیرول دپاره دوه اسباب ښودل دي، یو انفرادي او بل اجتماعي. انفرادي سبب مال دی، ځکه دا دنیا دارالاسباب دی، د مال نه بغیر ګزاره نه کېږي. نو شریعت کې د مال ډېر اهمیت بیان شوی دی. دویم اجتماعي او عمومي، لکه دې جعل الله لکم قیاما، الله پاک ستاسو لپاره دا سبب د ژوند د تیرولو ګرځول دی دا مال. او بل چې دی هغه کعبه ده. کعبه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ګرځولي د الله پاک کعبه چې هغه کور د عزت دی، سبب د ژوند دپاره د خلکو. تر څو پورې چې دا کعبه په مخ د ځمکه موجوده وي نو دنیا به آباده وي. کله چې دا کعبه ونړېده یو حبشي تور سړی نارو پانډو والا هغه به په آخره زمانه کې د کعبې ته بر وخیږي، دا به لوټي لوټي کې یوه خښته به ابتاوه کې او د هغې نه وروسته بیا قیامت راځي. نو چې تر څو پورې کعبه وي نو تر هغې پورې به دا دنیا آباده وي. وارزقوهم فیها، او تاسو رزق ورکوئ دوی ته. نو په دې کې نصیحت دی چې د یتیمانانو یا خپلو ښځو خپلو بچو ته خوراک او کپړې ورکوئ، په هغو باندې تنګي مه راولئ. د هغو په مال کې تجارت کوئ او د هغو خرڅه چې کوم ده هغه د دغه مال نه ورکوئ او د هغو سره نرمې خبرې کوئ. ورته وایي چې تاسو کله هوښیار شئ، تاسو په ښې بده باندې پوه شئ، نو بیا ستاسو مال دی، موږ پې څه کوو، تاسو له به درکوو که نه. او یا د خپل بچو او ښځو ادو ته وایي چې زما مال خو ستا مال دی که نه، نو دا ستا په کار باندې راځي، نو ته خفه کېږه مه، تاله درکوو موږ مال درکوو، ته خفه کېږه مه. وقولو لهم قولا معروفه، ښایسته وینا او د نیکه وینا دې ورته کوي چې هغه دا ستا مال دی زه حفاظت کوم. نو قول هغه قول او هغه عمل چې په هغې باندې نفس ته سکون حاصلېږي دا قول معروف دی، یا عقلا او شرعا هغه ښکلی نو دا مراد دی. یا علامه علوسي رحمت الله علیه هغه فرمایي په دې کې د هغوی د دې یتیمانانو دیني اصلاح او تربیت دا هم داخل دی، یا ماشومان شو زنانه د دین ضروري احکامات ورته وښیي. وقولو لهم قولا معروفه، ښې خبرې ورته وښیه. او د دنیا لین دین چې کوم دی هغه هم ورته په ښه طریقه باندې وښیي. دعاګانې ورته وکړي لکه قرطبي وایي بارک الله فیکم، داسې الفاظ ورته وایي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، امتحان کوئ په یتیمانانو باندې تر دې چې ورسي هغه نکاح ته یعنی بلوغ ته. فإن آنستم منهم رشدا، که چېرته تاسو معلومه کړئ د هغو نه هوښیارتوب، فادفعوا الیهم اموالهما، نو حواله کوئ هغو ته د هغوی مالونه. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، او مه خورئ دا مالونه په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي یې، وبدارا
او تاسو جلتی کوونکي یې ان یکبرو بخافت ان یکبرو د دې یاري نه چې دوی به غټ شي بیا به زموږ نه تپوس کوي چې زموږ مال څه شو نو د هغې نه مخکې تاسو دا هر څه هړپ کوئ دا مه خورئ ومن کان غنیا او څوک چې وي مالداره او د هغه سره مال د دې یتیم وي او دی د هغې حفاظت کوي نو فلیستعفف نو ځان دې وساتي د مال د یتیم نه هغه دې نه خوري ومن کان فقیرا هغه څوک چې هغه محتاج وي غریب وي او مال د یتیم د ده سره دی فلیاکل بالمعروف نو ودخوري هغه په ښایسته طریقې باندې فاذا دفعتم الیهم اموالهم پس هر کله چې ورکوئ دوی ته د دوی مالونه فاشهدوا علیهم نو ګواهان ونیسئ په دوی باندې وکفا بالله حسیبا پوره دی الله پاک حساب کوونکی نو اوس د ماشومانو یتیمانانو قمقلو په باره کې دا حکم دی دوی ته مال نشي ورکولی مګر په دوو شرطونو یو شرط دا دی چې دوی بلوغ ته ورسي او تاسو د دوی نه رشد او خیارتوب معلوم کوئ نو یتیمانانو اولیاو ته دا حکم شو چې کله ناکله څه مال ورکولو سره په عقدي او مالي معاملاتو کې د هغوی د ذهني صلاحیت امتحان اخلئ کله چې بالغ شي احتلام وشي یا عمر چې کوم دی هغه 15 کال ته ورسي نو بیا او تاسو ته پته ولګي چې اوس تو د خپل مال سمبالولی شي او د دې په خپله حفاظت کولی شي دا نه خرابوي بیا ورله هله مال ورکوي کوم کسان چې هغه نه اهلی فضول خرجی او ذهني عقلي طور هغه کمزوري یا د عقل په اعتبار سره چې کوم دی هغه قابل اعتماد نه وي د دین په اعتبار سره قابل اعتماد نه وي نو هغو ته مال ورکول دا نشي مال به نور کوي بیا الله پاک نصیحت کوي د اولیاو ته چې د دغه یتیمانانو په مال کې فضول خرچي مه کوئ او سادگی اختیار کوي او د هغو د سادګۍ نه چې کوم دی غلطه فایده مه اخلئ چې دو قمقل دي چې راځئ نه مال ترې خورئ نو دغه نیت مه کوئ او په دې نیت باندې هم چې یاره دو که بیا غټ شي بیا به د خپل مال زموږ نه تپوس کوي نو راشه د هغې نه مخکې چې کوم دی دا ختمول غواړي نو دغسې مه کوئ او کله چې دا دوی بلوغ ته ورسي او تاسو د دوی نه او خیاطوب معلوم کړه نو بیا پې ګواهان ونیسئ ګواهانه نو ګواه د دې دپاره چې د دې سړي نه بدنامه ختمه شي چې بیا حاسدان جګړه مار خلق دا ډېر زیات شیطانانه هغو به بیا دا ماشومان لمسوي چې یاره ګوره دې کسانو ستاسو مال وخوړه نو تاسو به هغې باندې ګواهان ونیسئ چې بچیه تا له خو ما مال درکړی وه په دې کې دغه د ګواهان ناست وو نو د هغو په مخکې ما تا ته مال حواله کړی و نو ستا مال زما سره نور نشتی ستا چې کوم مال و هغه ما تاله درکړو نو ګواهان پکې پکار دی نو جمهورو علماو مذهب دا دی چې کله یو تن خبقه دي نو هر څومره ژوند په ده باندې تېرېږي او د ده دا صفاحت او قمقلتوب ختم شوی نه وي نو دله به مال نه ورکوي او دا د دې آیت د ظاهر نه هم معلومیږي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تاسو مه ورکوئ دې بیوقوفانو ته وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهما که هوښیارتوب چې تاسو معلوم کړو نو بیا ورکوئ که هوښیارتوب نه معلوم کړی نو مال دوله مه ورکوئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې یو سړی قمقل غوندې دی مذوب دی نو دی چې 15 کالو ته دی ورسېده نو دا حد د بلوغ دی بلکې دی په دغه عمر کې دی نیکه ته رسي نیکه ته د 12 کالو په عمر کې یو هلک چې دی هغه بلوغ ته رسي بیا چې 12 کاله وشي د ده او د واده وکړو نو 6 میاشتې وروسته د ماشوم پیدا کېږي لکه د بنګالۍ ښځه یې واده کړه نو 6 میاشتې وروسته د بچی وشو بیا هغه بچی چې کوم دی 12 کاله چې د هغه پوره شو نو هغه له یې واده وکړو نو 6 میاشتې وروسته د هغه زوی وشو نو دا 15 کاله شو 12 کاله 14 کاله 6 میاشتې یو کال دغه شو د 15 کالو کې دی نیکه ته ورسېده نیکه ته نو چې نیکه ته دی ورسي او بیا هم د ده مال تاسو نه ورکوئ نو امام صاحب وایي دا ټیک خبره نه ده په کار دا ده چې ده ته بیا مال حواله شي او دا نور علما وایي چې نه دی قمقل دی په خپل مال لګولو باندې نه پوهېږي لکه بعضې داسې مزبانان قمقل کسانې یا مبذري مال هسې خرابوي نو هغو ته به مال نه حواله کوي دا مال د دې لپاره نه دی چې د هغه په مال باندې قبضه ولګوي د هغه په مال قبضه نه لګوي هغه یو دی تجارت کوي ګټه وټه کوي او هغه په ده باندې لګوي په ښه ځای کې لګوي
خو چې حواله کې ورته نو په یو ځل یې ټول خرابوي که نه، نو چې په یو ځل باندې وړاوئ نو د هغې نه ښه دا نه ده چې دا د نورو کسانو سره نو جمهور علما هم دغه خبره کوي. وابتلو ازمیخ کوئ په دو باندې نو ازمیخ او امتحان طریقه دا ده چې ده له لږ مال د تجارت دپاره ورکړي چې په دې کې څه ګټه وټه وکړه، نو که ده پکې ګټه وټه وکړه نو ټیک ته دی بیا هوښیار شوی دی، او که ده پکې تاوان کوي نو بیا به ورله مال نه ورکوي، یا ورله را پیسې ورکړي چې دا په خپل اهل و عیال باندې او په چا باندې خرج کړه، نو که په صحیح ځای کې خرج کړی نو ښه ده، او که په صحیح ځای کې نه خرج کولی نو بیا چې کوم دی دله مال ورکول نه دي پکاره. یو سړي ته پلار غوسه شوی وي، ته مېلمانو ته ست نه کوې، مېلمانه نه راولې، هغه لاړ د هغو مزدور و چېرته هغه ته ویې راځه ډوډۍ وخوره، هغه راوسته نو ډوډۍ راکړئ دې سړي ته، څوک دی پلانکې دی ډوډۍ، هغه اوس ډوډۍ وخوړه، تا وویل چې مېلمه ته خدای غر کوې مېلمه خو دا نه دی مزدور دی دغسې یې پکې، نو مېلمه دا نه دی دا پیسې چې تا درکړي یا تا ته چې شی حواله کړه په صحیح ځای کې تا ولګول بعد بیا هله پته ولګېده چې دی هوښیار دی، او که دغه شانتې بې ځای ځای لګوي که نه پیسې ورله ورکړي ورشه په دې باندې څه واخله هغه راشي په کور کې مزدور ناست دی یا بل څوک دی هغه پیسې ټولې خرابې کړي راوړي هغه له ورکوي مېلمه خو ځان ته شی دی دی خو هسې په کور کې ناست دی نو دا نو اذا بلغو النکاح کله چې دی ورسي بلوغ ته نکاح ته د ده شوق پیدا شو دی ځوان شو یا 15 کاله د پوره شو نو فإن آنستم منهم رشدا کله چې تاسو د هغه نه معلوم کوئ څه قابلیت رشد صلاحیت قابلیت اهلیت هوښیارتوبه دا تاسو معلوم کړو چې دوی د خپل مال حفاظت اوس کولی شي نو فدفعوا الیهم اموالهم نو بیا خپل مالونه چې کوم دی نو دوی اعمالونه دوی له ورکوئ. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رشد چې کوم دی هغه د عقل صلاحیت ته ویل کېږي، عقلمندي هوښیارتوبه او د مال حفاظت. حسن بصري وایي چې صلاحیت د عقل او د دین دی چې دا سړی چې کوم دی هوښیار هم شو او دینداره هم شو، بعضې یې هغه دینداره نه وي بېدینه هغه ته چې مال حواله کړي هغه مال چې کوم دی هغه په ډمو او په دې باندې لګوي نو هغه ته هم پیسې ورکول نه دي پکاره په فضولیاتو کې. اسراف و بیدارا مخرج دا مال په اسراف او په بیدار سره اسراف چې کوم دی او بیدارن دا مسرفین او مبادرین معنا باندې دی په حال د کون د تاسو کې چې تاسو اسراف کوونکي او تاسو تعدی کوونکي چې دا مال زر زر ختم شي چې بیا زمانه سبا له تپوس کوي نو دغسې مه کوئ او د دې یارې نه چې دوی به سبا غټ شي بیا به وایي چې زمونږ هغه مال مخکې دې له ځای جوړول غواړي چې د دې نه خدای د اخلاص کړي چې موږ هم د مشهوریت خلاص شي نو دغسې مه کوئ. ومن کان غنیا او څوک چې غني د مال د یتیم د هغه سره یې د هغې حفاظت کوي نو هغه له پکار دا دي چې هغه ځان وساتي د یتیم مال ته دې زړه نه ښه کوي یتیم مال دې په ځان باندې نه لګوي. ومن کان فقیرا او څوک محتاج او د یتیم په مال کې چې کوم دی هغه کاروبار کوي د عرف مطابق د هغې نه څه خوړی شي. امام بخاري او دغه شانتې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې دا تربیت د یتیم کوي او د هغه د مال اصلاح کوي نو د هغې په بدله کې که چېرته د عرف مطابق هغه څه خرچه د هغه نه اخلي نو اخیستی شي. فاشهدوا علیهم بیا وایي نو په دې باندې ګواهان ونیسئ کله چې تاسو مال هغو له ورکوئ نو هغې باندې بیا ګواهان نیسئ د دې لپاره چې بدنامه ترې دفع شي که نه سبا له بیا څوک اعتراض نه کوي نو ګواهان به پکې نو دی به وایي چې د ده مال چې و هغه ما درته حواله کړی پاتې شو صحیح حساب کوونکی خو الله دی وکفا بالله حسیبه نیتونه خو الله پاک د معلوم دي صحیح حساب کوونکی خدای دی او په ظاهره چې کوم دی د دې ګواهانو کې دا فایده ده چې د دې نه به د دوی نه به هغه بدنامه ختمه شي. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما مه ورکوئ قمقلانو ته مال ستاسو هغه چې الله پاک ګرځولی دی ستاسو دپاره سبب د ژوند تېرولو دا مال. وارزقوهم فیها او خوراک ورکوئ دوی ته په هغې کې وکسوهم او جامه ورکوئ دوی ته وقولو لهم قولا معروفا او ورکوئ دوی ته او وایئ دوی ته وینا ښایسته. وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح او امتحان کوي په یتیمانانو باندې تر دې چې هغه ورسي نکاح ته یعنی بلوغ ته. فإن آنستم منهم رشدا
پس هر کله چې تاسو معلومه کړئ د دوی نه هوښیارتیا فادفعوا الیهم اموالهم نو ورکړئ دوی ته د دوی مالونه ولا تاکلوها مه خورئ دا مالونه اسرافا وبدارا په داسې حال کې تاسو اسراف کوونکي وبدارا او په جلتي کوونکي ان یکبروا یریږئ د دې نه چې دوی به غټ شي او بیا به د خپل مال تپوس کوي ومن کان غنیا او څوک چې وي مالداره فلیستعفف نو ځان دې وساتي د یتیم د مال نه ومن کان فقیرا او څوک چې وي غریبه فلیاکل بالمعروف نو خوري دي په ښایسته طریقه معروف طریقه باندې فاذا دفعتم الیهم اموالهم هر کله چې تاسو حواله کوئ دوی ته د دوی مالونه فاشهدوا علیهم نو ګواهان ونیسئ په هغوی باندې وکفا بالله حسیبا پوره د الله پاک حساب کوونکی